ابراهیم علیه السلام مختصر واقعا ذکر کړي چې کله د نمرود سره و مقابله رغلنه مقابله ابراهیم علیه السلام خو غټله بیا د ابراهیم علیه السلام په ذهن کې و خبره راغله او هغه خبره دا غوا چې الله ورته په ذهن کې الله نه سوال وکړلو چې الله د مړي خو ته ژوند کوي په دې خو مو ایمان دی او یقین دی او په کوم کیفیت ژوند کوي الله کیفیت لک مو ته وخای نو الله پاکم هغه خبره ذکر کړه الله تو فرمای قال اولن تؤمن آیت دې یقین او ایمان نه لري نو ابراهیم علیه السلام ورته جواب کیول قال بلا ولكن يطمئن قلبي زه چې کوم د زړه ته اطمینان ورکولو د پره د بختره انا ایمان مشته ده یقین مشته ده ځکه پیغمبر یقین په الله باندې وی خو د اطمینان و د قلب د پاره اطمینان د قلب د پاره دغه سوالو کوم رقم سوال یو کړه الله دی فرمایي چې مړیو څنګه ژوند کوي نو الله ورته کیفیت خای ورته ویلي تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لیکلی دي ورته ویلي چې څلور مرغیو نساء او کم مرغیو نساء نو بعض مفسرون تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لیکلی چې یو مور پر اردو کې ورته مور او پښتو کې ورته توس یای چې کم نامخ کې د خلکو د وزري غوند کې وخت کې کنه قرآن شریفونو کې سترګې کې خوې نو اختا دویم مرغه چرګه ورته وی یا څوک ورته غوي یو کړو او دریم بطخ چې کوم په وبو کې ګرځي دا څلور پرندې وي ته الله خو الله ورته څو فرمای تفسیر ابن عباس رضی الله عنه فرمای دا ټول خبره چې داغه الله ورته فرمای چې دا ټول سره په یو شي کې ملاو کا معنا ټکنیکا وی ټکاوه او بیا یو څلور غرونو باندې لګا ایسای دوغونه کې نو بیا الله فرمای ثم ادعوهن ياتينك سعيا بیا چې کوم دته مثال کې ته आवाज وکړه بتخه ته اندار کم کړوختا یا چرکتا یا چې کوم دته اوستا نو دا ټول به چې کوم د تولا روچی په منډس نو الله هغه کیفیت ورته وخایلو چې کله دا کیفیت ابراهیم علیه السلام ولیدلو نو ابراهیم علیه السلام په دې خبره پوه شو چې الله سره کې ژوند کوي دې خبره مقصد او عرض ده چې موږ د توسو قران کریم باندې پوښتنه کړي چې ابراهیم علیه السلام دې موږ کوم مشر ده پیغمبر دی د چې کوم خبره کړې دوه غانټي قران کریم چې کوم خبره کړې وانټي نو موږ له بیا دا خبره نه ده وکړ چې الله مړي نن سبا خلک هم چې کوم دا خبره کوي چې مړي څنګه ژوند کې او کور کې عذاب شته نشته نو د خلکو فزول کوېسچن دی